والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وقال: طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة. وقال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ربع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف وی اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجب الاحترام د دې عظیم الشان دینی ادارې چې بنین او بناتو د پاره جوړه شوې ده د دې د تعلیم او د تربیت د پاره د دې بانی او مبانی حضرت علامه مولانا عبدالرحیم شاکر صاحب دامت برکاتهم و فیوزاتهم د دې مایناز مدرسې جمله مایناز اساتذه کرام او زما خواته ناس زمانه مشران علما عمرا عملا اخلاصا علماء کرام د علوم نبوت وارثان د امت رهنمایان د دې مدرسې معزز طالبان او طالبات او د دې علاقې راغلو خغلو په دین مینو مشرانو کشرانو مسلمانانو ورونو دا نننۍ عظیم الشان روحاني اجتماع د ختم القرآن او د اصح الكتب بعد کتاب الله الجامع الصحيح المسند المختصر من اقوال رسول الله وسننه وأيامه چې بخاری شریف ده د هغې د تکمیل او د اختتام په حق کې جوړه شوې ده. دا دواړه عظیم الشان خوشحالي یو وحی جلی ده د الله کلام، یو وحی خفی ده د نبی پاک کلام. قال قال رسول الله، اقوال الرسول، افعال، تقریرات او احوال. او په دې خوشحالۍ کې چې نن ستاسو زامنو د ختم القرآن یا ناظره یا حفظ تجوید د هغې دستارونه په سر کړل، د قرآن شریف ختمونه یې وکړه ناظره په حفظ، او کمې طالبات چې د علم سفر شروع کړی او نن د هغې تکمیل بخاري او ختم بخاري شریف جلسه هم ده. الله تعالی د طالبانو ته او طالباتو ته د عزت پګړي او طالباتو ته د عزت لوپټې دا مبارک او بختوري وګرځي. او الله تعالی د مدرسې محتمم صاحب ته جمله اساتذه کرامو ته د بناتو باجیاتو ته او راغلو مسلمانانو ته چې خامخا د خپل اولادونو سرپرستان به پلاران نیکونه ورونه ترونه او یا اس دوستان په دین مین د ټولو ته د الله دا ختمونه دواړه ختمونه مبارک بختور سبب د خیر او برکت او عزت او هدایت دوی ته او ټول امت مسلمه ته وګرځي. او الله تعالی د دې مدرسې د مشر مبارک او د استادانو او د دې مدرسې د معاونینو او محبینو خیرخواهانو په عمر علم کې برکات نازل. عرض مې دا کو زم د سبقونو منځ کې راغلم د وخت کې زمونږ پیرډي مازدیګره پورې خو چون کې دا د دین جلسې دي یو عقیدت او محبت او حصول ثواب او برکت په نیت او د خپل ورونو مشرانو د حوصله افزایی لپاره حاضری لګاو. الله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي:
وی ما تاسو ته ډېر لوی کتاب را لېږلی کتابن تنوین ده علما او طالبان په دې پوهېږي ډېر عظیم کتاب حسن بصري صاحب وایي ځکه ورته عظیم وایي چې 100 صحیفې او 3 آسماني کتابونه تورات او انجیل او زبور د ټولو خلاصه لب لباب او اجمال الله پاک په قرآن شریف کې ایښی ده او دغه قرآن شریف الله ستا د بچي په سینه کې ځای کو کېښوده او په ژبه باندې ورته جاري که نو حسن بصري صاحب به ویل چا چې قرآن شریف یاد کوي داسې ووایه چې 104 واړه او غټ آسماني کتابونه ټول الله د ده په سینه کې ځای کړه دا ډېر لوی عزت او سعادت ده چې الله د دې استادانو په توسط او الله په خپل فضل او کرم باندې تاسو ته نصیب کړی ده او دې کې ستاسو عزت د ذکر کوم یو معنا مفسرین کوي عزت اے مسلمانانو که عزت غواړئ که شرافت غواړئ که امن غواړئ که سکون غواړئ که ترقی غواړئ که عزت غواړئ که سعادت غواړئ که مدد غواړئ سچ غواړئ په دې عظیم الشان کتاب کې شته ولې تاسو عقل نه کار نه اخلئ ولې دا قرآن په خپله نه یادوئ ولې قرآن شریف په اولادونو باندې نه یادوئ د قرآن شریف نه پس اصح الکتب بعد کتاب الله بخاری شریف په زامنو لوریانو باندې ولې نه یادوئ هر څه په دې قرآن کې دي ترقي په قرآن شریف کې ده عزت په قرآن شریف کې ده آرام او راحت او ترقی او بلندی او معراج دا په قرآن شریف کې الله یې خیر الله وی لقد انزلنا علیکم کتابا فیه ذکرکم داسې لوی کتاب چې ستاسو عزت او شهرت محبوبیت او مقبولیت کامیابی او بلندی او ترقی ما ټوله په دې کتاب کې انشاءالله دا زمونږ او ستاسو ګلان بچیان دی ته خدای ترقی ورکړه عزت ورکه کمال ورکه الله تعالی دی ونازول خپل اخیری کتاب انا سنلقی علیک قولا ثقیلا هغه درون کلام هغه وزین کلام هغه مبارک د هدایت نه ډک د برکت نه ډک کلام الله دوی ته نصیب کا او بیا یو بل خبره به د خلکو کوله وای دا زنانه نه دي د دې تعلیم باندې به نه خوشحاله دي نو زنانو په حواله یو ډېر غلط تأثر زمونږ او ستاسو په جامعه کې معاشره کې هغه تأثر داو چې زنانه یا د کور دي یا د ګور دي دا ډېر غلطه خبره وه دا ډېر غلط تأثر چې زنانه به یا کور کې د کوره به بار نه وځي او یا به ګور جنازه به د قبر ته ځي قبرستان نو چې چا به ورته وایي چې دلته د بناتو مدرسه ده چادر چار دیوالی کې په پوره ستر و پرده کې هلته ورته یو نصاب مقرر ده په 4 یا 6 کاله کې دینه عالمه جوړیږي خلکو به په لوریانو باندې علم نه کو اوس حیران په دیو چې چېرته غم خادي به وه ښځې به روانې وې نکریزې به یې وړلې د هندوانو نه یو رسم و رواج پاتې ده ټالی او ټیکټر به یې راوسته زنانه به پکې ولاړې ناستې وې نکریزې به وې شمې به وې یو بل کره به یې وړې هلته زمونږ خلکو نه ویلې چې زنانه دپاره یا کور ده یا ګور ده بازار ته به تلې شاپینګونه به یې کول چا به نه ویلې چې زنانه دپاره یا کور ده یا ګور ده ولې ځي دقه رنګ مقبرو بل هر ځای ته خو یو مدرسې ته به خلکو لوریانې نه پرېښودی او الحمدلله مدرسې ته چې کومه طالبه راځي زما خپل هم د بناتو مدرسه ده 1500 طالبې دي طالبات چې راځي هغې په خپو کې وړی جمع جرابې وي په لاسونو کې دستانې وي په سر باندې بورقی په ادب او په احترام د لارې په خیر طرف باندې را روانوي هلته علم حاصلوي او بیرته په ادب او په احترام په سنت طریقه باندې محفوظ او مستور خپل کور ته روانوي بیا ولې موږ او تاسو د خپلو اولادونو سره زیاتی کوو په کور کلي کې د بناتو مدرسه ده د سترو د پردې اهتمام پکې ده چادر چار دیوالی مضبوطه ده دا ولې په لوریانو باندې خویندو میندو باندې موږ علم نه کوو موږ په خپل نصاب کې د بوډۍ ګانو دپاره یو کلاس جوړ کړی ده
شادي شده واده شو ښځو دپاره چې اولادونه لري، دارنګې د طالباتو دپاره خپل نصابي دا نن چې کم ختم بخاري وشو او دی الله د عزت څادرونه ورته نصیب کړو پټې، الله د دې په علم کې برکت واچي. دغه زنانه دا په مستقبل کې دا به د چا مور جوړیږي، د چا به لوري، د چا به خوري، د چا به وريري، د چا به نوسي، د یوې زنانه سره یو لوی قوم الله اصلاح کوي. دا زنانه که خدای په شریعت برابر کړي او علم یې وکړه، له دې معاشرې نه به د بدعاتو د رسوماتو جنازې د خیره وځي. زمونږ او ستاسو پیسې به فضول نه لګي، زمونږ او ستاسو وخت به فضول نه لګي. د بناتو مدرسې ډېرې مهمې دي او موږ د دې اهمیت ولیده، موږ د دې فایدې ولیدې. ډېرې زنانه به وې ستر لحاظ به یې نه کو، حیا به پکې کمزورې وه، شرم به پکې کمزوری و، خو چې مدرسې ته لاړه علم یې وکړه، نن الحمدلله با حیا ده، شرم پکې ده، ستر و پردې لحاظ ساتي، د پلار او د ورور، د خاوند، د سخر او د لیور د واده نه بعد د خاوند د کور د عزت خیال ساتي. واده نه مخکې د پلار، واده نه مخکې د مور او پلار د حقوقو نه خبره شي، واده نه پس د خاوند د حقوقو نه خبره شي، معاشرې نه خبره شي، اخلاقو نه خبره شي، عقیدې نه. ځکه حضور فرمایي اکرموا اولادکم، اولاد یوازې نارینه ته نه وایي الکان او جینکۍ، د ټولو ته قرآن حدیث کې اولاد ویلی کیږي. اولاد الکانو ته وایي، جینکو ته. په الکانو باندې د دین تعلیم من کوو، په جینکو باندې نه کوو. حالان کې جینکۍ د خیر په کارونو کې زنانه، حتی په علم کې د اکثره الکانو نه قابل دي او تکړه دي. موږ ته د دې پرچې راځي، دا پرچې وګورو حیران شو د دوره حدیث د طالباتو. تاسو یقین وکئ داسې ښکلې پرچې کړي چې داسې زموږ د بنینو مدرسو کې بنینو هم نه یې کړي. دی ته الله ډېر لوی استعداد ورکړی ده. محبوب وی د اولاد قدر وکئ، اولاد الکان، جینکۍ، نارینه، زنانه. او واحسنوا ادبهم، د ادب او د تعلیم په ځای کې دی ته ښه ادب او ښه تعلیم، د معاشرې تعلیم ورکئ، د اخلاقو تعلیم ورکئ، د معاملاتو تعلیم ورته وښئ، د عقیدې تعلیم ورته ورکئ چې عقیده او نظریه په شریعت برابرئ، عبادات په شریعت برابرئ، اخلاق په شریعت برابرئ، نشست او برخاست، غم او خادي په شریعت باندې برابر شي. واحسنوا ادبهم، د ښه نه ښه ادب ورته وښئ. زما مسلمانانو ورونو، تاسو به کتلي په څلور ګوټه دنیا کې د اسمان نه لاندې، د ځمکې د پاسه، شرق نه تر غربه، شمال نه تر جنوبه، یوه اداره د تعلیم داسې نشته چې په هغې کې د مدرسې نه ښه تعلیم او تربیت او ادب وښودلی شي. که ښه تعلیم یې په مدرسو کې ده، که ښه تربیت یې په مدرسو کې ده، که ښه ادب ښودلی دا په مدرسو کې دي. نو ځکه موږ تاسو ته وایو زامن د بنینو مدرسې ته، لوریانې د بناتو مدرسې ته اهتمام سره ولېږئ. په د افریقایي ملکونو کې یو دود او دستور د هغوی به تر هغې پورې لور او زوی واده انتظام نه کو، نه به لور ته واده کو نه به زوی ته، چې تر څو به په دواړو باندې قرآن په یاد کړی نه و. حفظ د قرآن به ور باندې وکړه. او موطا د امام مالک یو کتاب د احادیثو متبرکو، هغه به ور باندې یادوله چې جنۍ به موطا د امام مالک یاد کړه، قرآن شریف به یاد کړه، بیا به رخصتي کېده. او هلک به چې حفظ وکړه او موطا، بیا به ورته پلار واده که. اوس هم دا ترتیب ده پکې. او بعضې چې مالدارانو قرآن به یاد که، حدیث او کوژدن به وشوه، د واده نه مخکې به هلک جنۍ دواړه حج ته ولېږل، حج او عمره به یې وکړه. هغې نه به چې واپس شو، بیا به ولیمه او د واده ولیمې روټۍ د هغه ملک د خلکو دا ډېر بهترینه طریقه ده. عایشه ابۍ وایي الا لا تنزل النساء فی الغرف ولا تعلموهن الكتاب وعلموهن سورة النور. اے خلکو،
تاسو تر هغې پورې لوریانې ودوئ ما په ډولۍ کې مه کښېنوئ سکول او کالج ته مه لیږئ چې تر څو هم د دین په مدرسه کې قرآن شریف او د سورت نور بالخصوص تفسیر او ترجمه پې یاده کړې نه وي هغې کې د زنانو د سترو د پردې مسلې دي عمر فاروق چې کله بادشاه شو رضی الله عنه ټولو گورنرانو ته یمن ته عراق ته شام ته مصر ته خطونه یې ولېږل وایي تر هغې پورې به جنۍ ودیږي نه هلکان دی به بل کار نه کوي چې تر څو یې قرآن یاد کړی نه وي جنۍ به بل کار نه کوي چې تر څو پورې سورت نور ترجمه نه یاده کړي علما طلبا پوهیږي هغې کې د زنانو د سترو د پردې او د حیا مسلې ډېرې دي دا کمزوري الحمدلله موږ کې ډېره وه خو اوس شکر د بناتو مدرسو هغه کمی پوره که نن په هره گلی کې په هره کوڅه کې په هره علاقه کې د بناتو مدرسه ده موږ او تاسو مسلمانانو فرض دا جوړیږي چې دې مدرسو ته څلور شیان ورکو زړونه هم ورته ورکو په زړه کې د بنینو د بناتو د مدرسې سره محبت د دې مدرسو اهمیت او د دې مدرسو د خدمت او د دې مدرسو د عظمت دا مینه زموږ په زړه کې پرته وي بدنونه مدرسو ته ورکو لکه نن بنات بیبیانې خویندې میندې به راغلي د خپلو لوریانو دستار به ګوري چادر به ګوري ختم بخاری جلسه کې به د ثواب په نیت په دې خوشحالۍ کې شریکي دلته زما ورونه ناست دي مخامخ بدنونه ورکول دا دي چې کله مدرسه تاسو راوغواړي که د بنینو که بناتو که خویندې میندې راغواړي د طالباتو او که د طالبانو پلاران سرپرستان په ډېره مینه او په شوق به مدرسې ته راځو د دنیا کار دا به وړاندې وروستو کوو دریم اولادونه به مدرسو ته ورکوو ټیک د مولانا صاحب مدرسه جوړه کړه ابراهیم علیه السلام ته الله وی کعبه جوړه کړه چې کعبه یې جوړه کړه وی اوس په جبل ابا قبیس ودرېږه اعلان وکړه څلور طرفه چې خلکو دا د الله کور ده د بیت الله حج ته راځئ عمرې ته حج ته راځئ ویا الله پاکه زما غږ به د دې ځای نه څنګه رسي وی آواز ته وکړه رسول په ما دي ابراهیم علیه السلام په غر باندې یوازې ولاړ ده اسماعیل علیه السلام ورسره ده او خلکو ته اعلان کې خلکه دا خانه خدا ده دا کعبه ده دا قبله ده دا مرکز اقوام عالم ده الله تاسو دپاره دا کور جوړ کړی ده دلته حج ته راشئ بچه هغه دعوت قبول که روان دي چا قبول نه که د مدرسو محتممین هم دقه شان غریبان مدرسه جوړه کې بنینو دپاره اعلان وشي اشتهار راشي چې دلته مدرسه ده ناظره حفظ تجوید درس نظامی د بناتو د مدرسې اعلان وشي و زمونږ او ستاسو ذمواري ده چې خپل اولادونه او په خپله هم د بنینو بناتو مدرسو ته لاړ شو او څلورم شی چې موږ او تاسو باندې فرض دي چې دا به مدرسې ته ورکوو او خپلې مدرسې به خود کفیله ساتو مستغني به ساتو او د خپلو مدرسو ضروریات به په خپله باندې پوره کوو چین ما چین نه به څوک نه راځي روس امریکې نه به څوک نه راځي چې هغوی زموږ د جومات او مدرسې ضرورت پوره کې خدمت وکړي د مدرسو خدمت او د مدرسو ضروریات که هغه د تعمیر دی او که هغه د تعلیم دی او که د لنګر دی او نور ضروری اخراجات دا به زمونږ او ستاسو باهمته باغیرته مسلمانانو په لاسونو باندې الله پوره کوي په همت او غیرت نو زړونه مدرسو ته ورکوي بدنونه مدرسو ته ورکوي اولادونه مدرسو ته ورکوي او خپل حلالې پیسې بل ځای کې لګوئ هغه مدرسه کې ولګوئ نن په شادي حالونو کې فضول خرچي رواني اسراف رواني تبذیر رواني ډمان راځي ډمان راځي پاغې د 500 ګټې پاغې د زرګونانو ګټې پاغې د سلګونو 500 ګټې بوجۍ خالی کیږي او پاغې باندې شیندل کیږي او په هغه پیسو باندې ډمه ګډیږي ډم ګډیږي خلک په دې پاسه ګرځي تانوی صاحب فرمایلی دي
هغه وایي چې چاته روپۍ ورکوئ د لسو سلو زرو چې هر لوټي په چپ لاسې مه ورکوئ په ښی لاسې ورکوئ د ادب تقاضا دا ده دا زما استاد د رزق ذریعه ده په دې پیسو ځان ته وړه اخلو په دې ځان ته چای چینی اخلو او په شادي حالونو کې ډمان ګډیږي او ډمانې وجړاګان خلک بې زرګونانو پنځه زریان شین دي او هغې باندې بیا له پاسه خلک ګرځېږي چام دا ونه ویل چې دا تبذیر ده مبذرین د شیطانانو رونه دي دا کار حرام ده را میدان ته شئ دا د 500 ګټې دا د 1000 ګټې او د 500 او د 100 دا په دغه ګلونو طالبانو باندې وشیندئ دا د دین په عالمانو باندې وشیندئ دا د دوی په سرونو باندې کېدئ دا د دوی په جیبونو کې کېدئ دا هغه چاته ګټې ورکئ چې چا ور باندې محنت وکړه او د چا د محنت په نتیجه کې نن د دوی دستاربندي ده او د عزت دستارونه تړلي موږ ولې پیسې په فضولو کارونو کې اسراف او تبذیر کوو خیراتونه کوو غټ غټ دیګونه بار کو ودونو کې غټ خرچې راځئ دا نورې خرچې کمې کوي هغه پیسې چې غیر ضروري ځایونو کې په هغه ځای کې لګېږي چې الله او نبي خفه کېږي او آخرت خرابېږي د هغې په ځای راوړئ په جومات او مدرسه کې په دین او د دین په طالبانو عالمانو باندې ولګوئ د جومات امامانو خطیبانو باندې ولګوئ د مدرسې استادانو باندې ولګوئ تعمیر وکئ تعلیم دپاره پیسې ورکئ لنګر دپاره ورکئ د طالبانو د استادانو کفالتونه وکئ اکرموا اولادکم محبوب وای د بچو قدر وکئ دا قدر و چې تاسو وکړه د دین مدرسو ته ورکړه الله م ورته قدر ورکړه هغه قاریان شو رمضان دا روان ده موږ چې رمضان کې ختم کوو وزیر اعظم صاحب خو نه مخکې کېږي گورنر وزیر اعلی صاحب نه مخکې کېږي د وابډې چیرمن صاحب نه مخکې کېږي د علاقې ناظم صاحب کونسلر صاحب نه مخکې کېږي دغه ګلان بچیان دې پسې به بادشام ولاړي او ګدام ولاړي دی به موږ ته په محراب کې ولاړي ختم به راکوي دا عزت ده چې الله ورکه دا یې مخکې کو بادشاه ورپسې شاته ودراو دا یې مخکې که غریب او فقیر ده د غریب بچی ده او کروڑپتی او اربپتی ورپسې شاته ودرولی ده تاسو بچو ته د قدر اراده وکړه الله عملا ورته قدر ورکه ستاسو لوریانو ته عزت ورکه عالمه شوه فاضله شوه یو پلار به په دې فخر کوي ما د یوې ډمې انټرویو اورېده وی الحمدلله زما پلار په ما باندې ډېر فخر کوي زما پلار د الله شکر ادا کوي چې زه سندرغاړی م یمه ډانسره م یمه ام سندرې وایم ام ډانس علما ناست دي چې څوک په سندرو باندې قبیحه سندرو باندې شکر ادا کړي دې ته د الله فضل ووایي او د سندرو پیسې ته او ډانس باندې شکر ادا کړي چې پلار مې پې شکر ادا کوي زم او دې ته عزت وایي چې الله ما ته عزت را کړی ده الله په ما فضل کړی زه ډېر ښه ډانس کومه زه ډېرې ښې سندرې وایم علماو نه او مفتیانو نه تپوس وکئ په دې باندې انسان کافر کېږي لیکن هغه پلار یې فخر کوي زما لور لوڅه لنډغره ګډېږي ډانس کوي سندرې وایي ای پلاره نن چې ستا لور د بخاري شریف ختم وکړه ای وروره چې ستا خور د بخاري ختم وکړه ای زما مسلمانه چې ستا بیبي وکړه که واده شوي ای زما مسلمانه چې ستا وصی ختم وکړه ته فخر وکړه چې الحمدلله زما لور د دین عالمه جوړه شوه د دین فاضله جوړه شوه دا به سبا د قرآن او سنت رڼا ترې نه خورېږي سندرې به نه وایي بې ستري به نه کوي بې حجابي به نه کوي بل به هم بې سترۍ بې حیې ته نه پرېږدي او د خپل ځان خیال به ساتي د خاوند او د پلار او د لوڼو د عزت خیال به ساتي تاسو ورشئ هغه ماحول ته د پلارانو عزت د خاورو سره خاورې ده شملور مخور او نامور پلارانو عزت د خاورو سره خاورې که ای پلارانو نن ستاسو لوریانو چې د بخاري شریف ختم وکړه ای پلارانو چې ستاسو زامنو ختمونه د قرآن شریف ستاسو شملې ستاسو نیکنامي دا یې نور هم زیاته کړه او تاسو خاندان ته د الله په فضل باندې لوی عزت او لوی شهرت در نصیب
په دې باندې د الله شکر پکار پیسې په داسې ځای کې لګول سندرې وایم زه خوشحاله یم الله را باندې فضل کړی زه ګډېږم سر مې لوڅ سینې لوڅې نیم بدن عریان او پلار مې ډېر خوشحال ده زما د سندرو ګډه ګټې ته لعنت په دې پلار لعنت په دې ګټه تاسو ته پته ده د رانډۍ ګټه او د سندرو والا چې سندرې وایي پیسې اخلي او ګډېږي حرامه ده حرامه ده حرامه ده هغه پیسو باندې جامې والې حرامې دي په هغې خوراک راوړې حرام ده چې هغه د حرامو پیسو کپړې دي بدن کې د حرامو پیسو روټۍ ناشته دې خوړلې عبادت دی الله نه قبلوي اوس قاري صاحب ختم وکړي ښې ډېرې پیسې ورکوئ دا حلالې دي خو په سندرو باندې حرامې دي یو عالم ته جومات کې خطیب ده 50,000 تنخواه ورکوه حلاله ده خو چې سندرې یو سړی وایي او پیسې پې اخلي خلک هم ګمراه کوي ځان دا حرامې دي په دغه ماحول شکر وباسئ په دغه ماحول کې چې کم محنت ده الله پاک او د الله ټول کائنات دې ته د رحمت دعاګانې غواړي او هغه ماحول باندې الله لعنت وایي او تمام کائنات هغې ته خیرې کوي او لعنت پې باندې وایي محبوب وایي وای په سړو کې خو ډېر خلک کمال ته رسېدلی دي خو په ښځو کې څلور دي آسیه بیبي ده د فرعون ډېره لویه بیبي ده ګوره الله تعالی لوی عزت ورکه چې کله ایمان راوړو د ایمان رڼا یې زړه ته کوزه شوه د الله ذات او صفات یې وپېژندل مریم بیبي د عیسی علیه السلام مور عابده زاهده باحیا الله لوی عزت ورته ورکه چې هغې د علم او معرفت او د ایمان رڼا یې زړه ته کوزه کړه خدیجة الکبرا د رسول الله اوله بیبي عالمه وه فاضله وه قدیمة الاسلام وه او پر رسول الله په دین خرچې کولې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها محبوب وی زما امت ته به نیم علم د صحابه په واسطه باندې رسی او نیم علم به زما د بیبي عایشې صدیقې په حواله باندې رسی زنانه ګورې ډېرې با کمال دي دی کمال ته ورسېدی نبی علیه السلام 9 بیبیانې هغې به تر هرې بیبي سره به چې د حضور نمبرو او هغې به د حضور نه څه واورېدل اقوال او افعال څه به یې ولیدل سبا به یې د مدینې زنانو ته بیان که برسر بام او د کور په صحن کې او په کمره کې به یې د مدینې زنانو ته د رسول الله اقوال او افعال بیان کړه د مدینې زنانو ته چې علم رسېدلی و دا د رسول الله د بیبیانو په واسطه رسېدلی و حتی زیاتو صحابه کرامو ته علم د رسول الله د بیبیانو نه رسېدلی عن امنا عائشه رضی الله تعالی عنها او عن امنا حفصه رضی الله تعالی عنها عن امنا صفیه رضی الله تعالی عنها عن امنا ام سلمه رضی الله عنها عن امنا زینب رضی الله دا وګوره دې زنانو باندې به انشاءالله چې دا زنانه په کم کلی دا د ټول کلی زنانه به الله عالمي کی فاضلې به یې کی علم به یې د دې په واسطه خامخا که واده شوي نه وي ودیږي به او که په کلي کې واده شوي د ټول کلي زنانو ته به د قرآن او حدیث او د دین درسونه کوي الله د دغه عزت تاسو باندې پیرزو کړي او تاسو ته نصیب یو 4 کارونه به کوئ علم وکئ یو په علم عمل وکئ دوه په علم و عمل کې اخلاص نه کار والی هر څه د یو الله د رضا دپاره د نوم او د نمود دپاره مه کوئ درې او څلورم د آخرت فکر شروع کوئ چې مرګ را روان د مړه کیږو به آخرت کې به مانه د یو سیکنډ او د یو خبرې تپوس کیږي 4 کارونه دا وکئ او د علم خلاصه 4 خبرې نورم دي لقمان حکیم صاحب بچی ته وایي بچی 2 خبرې هیرې کا او 2 خبرې چې اډو هیرې نه کې ته ټول عمر کې یاد ساته یو چې د چا سره ښه وکړه هیرې کا یو چې چا در سره بد وکړه هغه هم هیر کا منګه زنانه چې کومه ګاونډۍ ورسره بد وکړي تر مرګه تېنه نه هېرېږي یا چې موږ چا سره څه خیر ښېګڼه وکړو همیشه یې ورته یادوو لقمان حکیم صاحب بچي ته وایي بچی که چا در سره بد وکړه عفه ورته وکړه معافې که هغه د هغه بد هیر که ته ورسره په مقابل کې ښه وکړه دویمه دا ده که چا سره د احسان کړی ده خپل احسان دی یادوه مه هیرې که الله دپاره دې کړی الله نه هېرېږي بدل به یې درکړي
او دوه سیزونه همیشه یاد ساته. یو دا مرګ مه هېروه چې قدم اخلې وی مرګ به راځي. د ورځې چې 20 ځله مرګ یاد کړي او په بستره باندې مړ شي مرګ د شهادت ده. مرګ مه هېروه. دویم چې چا در سره احسان وکړه چې هېر یې نه کې، د الله احسان مه هېروه او د بندګانو ښېګڼه مه هېروه. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. چې بنده در سره احسان وکړي قدر یې وکړه، شکریه یې ادا که، او چې د بنده د احسان شکر دی ادا نه که د الله هم بیا نشي ادا کولی. نو دوه څیزونه مه هېروئ، یو مرګ مه هېروئ او یو د بل مسلمان احسان او د الله پاک احسان مه هېروئ. او زنانو ته مې خصوصي طور باندې یو عرض ده. قرآن شریف کې الله فرمایي والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. مذکر صیغه راځي نارینه چې ډېر ذکر کوي، دلته کثیرن راغلی ده ورسره. والذاکرات د مؤنث صیغه ده، دې سره کثیرن نشته ده. مفسرینو نکته راویسته ده، وایي سړي د ښځو په نسبت ذکر ډېر کوي دی الله. لا اله الا الله، یا حی یا قیوم، یا ظاهر یا باطن، یا حلیم یا علیم، یا علی یا عظیم. که نور هیڅ هم نه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. سړي ذکر ډېر کوي. وایي ښځې 4 څیزونه ډېر کوي. غیبت ډېر کوي، ډېرګویي کوي، فضولګویي کوي، فضولګویي، عبس خبرې، اوتې بوتې چټیات. ای زنانو چې اوتې بوتې هم د خولې نه ونه وځي، چټیات هم د خولې نه ونه وځي، فضول خبرې هم د خولې نه ونه وځي، بې فایدې خبرې هم د خولې نه ونه وځي، غیبت په چا پسې ونه کوي. حدیث کې راځي چې 2 ښځې کینی د درېیمې غیبت شروع کړي، چې مجلس ختم شي وایي توبه بیا به نه کوم. چې بل ټیم کې بلې ښځې سره کینی بیا غیبت شروع کړي. د رسول الله زمانه وه، یو 2 زنانو غیبت کو. رسول الله ورته ویل تاسو ولې د مړو غوښې خورئ؟ وی قربان من خو د چا غوښې نه دي خوړلي. رسول الله صحابي ته وایي 2 پلیټونه راوړه. 2 پلیټونه یې راوړه. یو پلیټ د یوې ښځې مخ ته کېښوده، بلې د بلې. په هغې باندې الله ولټۍ ولګولې. چې ولټۍ شروع کې په ولټیو کې دا بوټۍ کچا اومه غوښه بدبوداره پرته وه. وایي چې څوک دا غیبت کوي د مړو غوښې خوري. نو زنانو ذکر ډېر کوئ، تلاوت ډېر کوئ، مرګ ډېر یادوئ، خلکو ته د خیر خبرې کوئ، د بچو دپاره دعا کوئ، مور و پلار دپاره دعا کوئ، خاوندانو دپاره. دیو جن رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو څه وکئ؟ دا کارونه ډېر کوئ. 4 علم وکئ، په علم د پاسه عمل وکئ، په علم و عمل کې للهیت اخلاص پیدا کئ، او د آخرت فکر. د دنیا ژوند ختمیږي 50-60 کاله. دا اوس چې زه تاسو ته راتلم آخري حدیث مې چې طالبانو ته ویل هغه دا و، محبوب وایي زما په امت کې به عمر 80 تر 90 کالو پورې وي. ډېر کم خوش قسمته به د دې نه وړاندې ځي 80 کاله. او د آخرت ژوند نه ختمېدونکی ژوند ده. هغه لازواله ژوند، ابدي ژوند. په دروغو باندې، په ډېرګویۍ، عبثګویۍ، په اوتو بوتو باندې مه خرابوئ. علم وکئ، عمل وکئ، تلاوت کوئ، درود شریف ډېر وایئ، ذکر کوئ، او د دین د مدرسو سره جوړ تعلق ساتئ. په خپل هم علم وکئ، په اولادونو هم علم وکئ، واده نه وړاندې هم وکئ، واده نه پس هم وکئ. موږ د دنیا د علم مخالف نه یو، خو د دین علم ته حق د اولیت ورکئ. اول په اولادونو د دین علم، بیا ور باندې د دنیا علم وکئ. الله سره زمونږ دین دنیا و آخرت ښایسته کا. دا زنانه به د بیبي رابعه بصریه په شانته نوم به په تاریخ کې ژوندی، بیبي زبیدیه په شانته نوم به په تاریخ کې ژوندی، او د فاطمه د فقیه ابولی سمرقندي لور چې لویه عالمه فاضله مفتیه او مصنفه وه، د هغې په شانته به نوم ژوندی. نورې ښځې مړې شي نوم یې ختم شي، عالمه چې وفات شي د هغې نوم تر قیامته ژوندی. عام خلک چې مړه شي نوم یې ختم شي، عالم چې وفات شي تر قیامته یې نوم ژوندی. پلانکی شیخ صاحب رحمت الله علیه، پلانکی بزرگ رحمت الله علیه. انشاءالله د دې خلکو نومونه به تاریخ ژوندي ساتي. او چې کوم طالب و علم وکړه،
په تاریخ کې به د دې نمونه تر قیامته پورې ژوندي وي. الله مو ونازوه، الله ته ګران شئ، په الله ګران شئ، الله خپل رضا نصیب کا، الله د دنیا او آخرت خیر نصیب کا. په سټیج باندې چې څومره علما دي او دا طالبان، الله د دې عمر کې د درسونو کې اولادونو باندې کروڑونه برکات نازل کی. تاسو څومره مسلمانان چې راغلي، الله جولۍ او لپې د دنیا او آخرت د خیر نه ډکې کا. بیماری ډیره ده، الله د ټولو بیمارانو ته کامله عاجله مستمره شفا ورکړي. مولانا صاحب ډېر ښکلی سړی دی، وګوره ستاسو څومره خیرخوا ده، ناصح امین ده، امام او د مدرسې مشر او خطیب دا د ټولو مقتدیانو نارینه او زنانه او خیرخوایي. نو زما د خادم ته وویل چې شیخ صاحب ته ووایه چې اهل محله ته ډېره دعا وکړي، ځکه چې اهل محله مدرسې سره جوړ خلک دي، معاونین دي د مدرسې، محبین دي، مخلصین دي، سرخندونکي دي، ځانم ورکوي، زړم ورکوي، اولادم ورکوي، مال. خدایا تمام اهل محله نارینه او زنانه حج عمرو ته بوزي. الله د ټولو په عمرونو کې، عملونو کې، روزګارونو کې، اولادونو باندې کروڑونه برکات نازل. تمام اهل محله ته د دنیا او آخرت خیر نصیب کې، د ټول ملک مسلمانانو ته نصیب کې. او په دې محله کې چې څومره بیماران دي، نارینه زنانه مشران کشران، الله د دې جلسې په برکت ټولو ته کامل عاجله شفا ورکړي. د چا ودونه نه دي شوي، الله خیر رشتې نصیب کا. الله ودونه یې کړي، اولادونه نشته، صالح او سالم نارینه اولادونه ورته ورکا. مولانا صاحب او د استادانو عمر کې لا متناهی فیضات او برکات الله نازل کا. دا مینه محبت عقیدت الله قبول کا. الله دې د خپل رضا لپاره لویه وسیله او ذریعه وګرځي. الله دې زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي. آخري دعا درته کوم، تاسو به د زړه نه امین وایئ. یا الله موږ ټولو ته ستا په ځمکه، ستا په دین کې دننه، ستا د نظام او رالیږلي قانون لاندې، ستا د آخري پیغمبر په سنتو تعلیماتو طریقو برابره پاکه صفا ستره د امن و امان او سلامتیا خوشحالو نه ډکه زندگی نصیب کا. الله موږ ټولو نه راضي شه، الله داسې موږ نه راضي شه چې زموږ تر مرګه بیا موږ نه ناراضه نه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. من به تر ډیره دلته ناست وی، خو مظاهر کې طالبان نن زمون ختمونه دي، د هغې کتاب پاتې ده تر مازدیګره. زما مسلسل درس ده، په دغه عذر باندې زه لږ ټایم دپاره راغلمه. هلته به زه دې محلې ته او دې اجتماع ته نن په خپلو ختمونو د درس حدیث کې به ورته اوږده دعا وکړم انشاءالله. دا سمدونه دي لږ زر تاسو خلک زر کوم عظیم صاحب